الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زما محترمو، نند ستمبر اولنی تاریخ دی منگا د شیخ المشایخ شیخ الحدیث حضرت مولانا رحیم اللہ حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سرا د دوی په مدرسه کې ناسیو. حضرت شیخ صاحب محترم الحمدللہ ټول مسلمانانو ته معلوم شخصیت تی چې د مذهب حنفی د عقیدات اهل السنه والجماعه یو بهترین ترجمان او وکیل دی، او تمام اهل باطل شیخ سے محترم علمیت مقابلی په لحاظ سره عاجز دی. اغا سلسلہ کی د شیخ الحدیث حضرت مولانا رحیم اللہ حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ د عبدالخالق آغا بریلوی سیفی سرا د سوخنا په مسله د عید میلاد النبی باندې خبر روانه وي. د غی په درمیان کې استاد محترم امیر نوجوانان احناف طلبه دیوبند حضرت مولانا مفتی محمد ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ د حضرت شیخ صاحب محترم په تایید کی یو ویڈیو شایع کړه. عبدالخالق آغا بریلوی ته دعوت د مناظری ورکو کمثال ته پدی مسله د عید میلاد النبی باندې مناظری ته تیاری د پیښور کریم تا تمنګ درکو مناظری ته حاضر شه. فزید دی چې عبدالخالق آغا بریلوی پدی مسله باندې علمی بحث ته تیار شوی. هغه د یو مفرور، یو گمنام زمانہ، یو بدزبان گستاخی علماء دیوبند ایاز باچا بریلوی سیفی تا دعوت ورکو او هغه نه اول د امداد مطالبه وکړه. عبدالخالق آغا بریلوی پزید دی چې استاد محترم او فضیلت الشیخ سره مناظری میدان کی کینی د ایاز باچا په مدرسه کې پناه واخیستله او د زړو مشرکانو یاد تازه کو، لکه څنګه به چې پخوا مشرکانو د حق مقابله کوله نو د یو بل مشرک سره به په علاقه کې پناه او مدد حاصلو. عبدالخالق آغا بریلوی د مناظری خالی پہچان خلق تدا کی چې با لایو باندې راشه، په موبایل باندې راشه، یو 2 منټه ویډیو وکا او خلق تدا ظاهره ک چې زه مناظر یم ځکه چې ما ویډیو وکړه. خو میدان د مناظری کی د مناظری اهل حقیقت کې دانو حضرت شیخ سے محترم تا دوی او د دوی مشران یو سو بمنس کې راغلل او حضرت شیخ سے محترم او عبدالخالق آغا بریلوی ترمنځ د ثالثه په حیثیت باندې مناظره منعقد کړه. لیکن دوی ته وی چې تاسو به هغه وخت پورې مناظره نه کوئ تر کوم وخت پورې تاسو ته منګه زمینان نوی برابر کړي. حضرت شیخ سے محترم د مشرانو د ثالثانو د وعدی د پابندۍ مطابق هغه سره خبره موقوف کړه چې کوم وخت پورې تاسو انعقاد د مناظرې نوی کړي منګ باغ وخت پورې بل ویډیو نکو. عبدالخالق د واده خلافې په بنا باندې یو ویډیو وکړه د ایاز باچا په مدرسه کې په محفل کې او پاغي کې ډېر زیاتې ګډې وډې وویلې. بیا ثالثانو دا فیصله وکړه چې زمنګ کم شرایط کم اتفاق راغلو او کم د مناظرې انعقاد او هغه شان خبره تر نه کیږي، لہذا اغی د مناظری د انعقاد نا دستبردار شو. عبدالخالق آغا بریلوی ایاز باچا مخ ترا وستو او پخپل باندې شاته زور وکو او د مناظری د میدان نه داسې او تختیدو لکه څنګه چې شیطان د اعوذ بالله نا یا شیطان د اذان د आवाज نه تختی. عبدالخالق بریلوی
دا ایاز باچا په مدرسه کې کېناستو او د هغه ځای دپاره د مناظرې د خپل طرف نه انعقاد وکړو چې 11 بجې په 1 سپتمبر د مناظرې انعقاد شوی دی او یو جعلي تحریر شایع کړو. حضرت شیخ سے محترم د خپل مذهب او د عقیدې په دفاع او د هغې په غیرت باندې د دې بریلیانو مرکز دارالحناف ته حاضري وکړه سره د 2-3 ملګرو چې شیخ سے محترم وکتل چې دا حضرات خود مناظرې په پوزیشن کې او په اراده کې نه دي نو یقینا دغه وهم د شیخ صاحب غیرت ته او د شیخ صاحب جرأت ته سلام کوم. الله رب العالمین دې د شیخ صاحب حفاظت وکړي چې د دې ظالمانو مشرکانو دجالانو مدرسې ته حاضر شو او بیا په ځای د دې چې یو پښتون سړی یو مسلمان سړی یو عالم سړی او یو مشر سړی ستا مدرسې ته ستا مرکز ته راشي نو د پښتو او د مسلمان د غیرت تقاضا دا وي چې سړی خلک دشمن تم په خپل کور کې سنوي لیکن دی د سپوغ انتکارو کو او په خپل مدرسې کې د شیخ صاحب او د دوی د ملګرو سره انتهایی د بغیرته انتهایی د مزدله انتهایی د بیکارتوب مظاهره وکړه او د شیخ صاحب محترم ملګرو باندې تشدد مکو او کم علما کم ملګری چې د سالسینو په حیثیت اغیر اغلیو اغیر سره انتهایی د تشدد او د ظلم معاملو کا نظام ایاز باچا سے تو کم از کم پګړې په سر لري ته په سټیج کې نه خلکو ته قرآن او د سنت دعوت ورکې. عبدالخالق آغا سے ته چې کله کې نه خيستا په سنت طریقه ګیرا پګړې ته خلکو ته سبا په کومه طریقې سره د نبی علیہ السلام د سنت دعوت ورکې. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خدا اخلاق نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام خو په دې طریقه د نجران د عیسایانو سره مناظره نه وکړي ته عاشق رسولی عاشق رسول دې ته نه وي. بیا هم شیخ سے محترم انتہائی د غیرت مظاهره وکړه خو به هر حال عبدالخالق آغا د ایاز باچا په ذریعه سرزان د مناظرې نه بچ ک. اوس هم بیا د استاد محترم په حکم باندې منګه مدرسې ته او د شیخ سے محترم خواته د مناظرې میدان ته الحمدلله حاضری کړی و لیکن دا غږ انتظامیه په حکم باندې منګ میدان د مناظرې چې کوم حجره واغې ته داخل نشو. زمونږه ملګری مفتی غلام حسن سے مخکې نالته خو به هر حال بیا هم شیخ سے محترم چې دې سره کومې خبرې کړې وي زمونږه د جماعت د طرف نه د هغې سره د مناظرې خبره نه و نه من خبرو نو په هغې بنا موږ اول نه حاضر شوي نه وو ورنه که اول نه من خبرو د استاد محترم سره به موږ میدان د مناظرې ته د کتابونو او د شیخ سے محترم په مرګتیا کې موږ هلته حاضري کړې وه خو موږ چونکې خبر نو بیا هم په آخره کې عبدالخالق آغا بریلوي ته او ایاز باچا بریلی سیفی ته د مناظرې دعوت ورکو که عبدالخالق آغا صاحب او ایاز باچا صاحب یا ستاسو کم جماعت ملګری وي مناظره کول غواړي طریقه د مناظرې اختیار کړي هغه طریقه د مناظرې دارا چې 2-3 ملګری د کتابونو سره کینی او علمی بحثو کې دنیا ته دا مسله واضحه کړي چې آیا د عید میلاد النبی مروجت تاسو کم دنیا کې جلوسونه او محفلونه کوي آیا دا په قرآن سنت کې په شریعت کې ثبوت لري که نه لري که مثال لرل دلایل به پیش کړي او که مثال د دې شریعت کې ثبوت نو بیا به کم از کم دنیا ته دا واضح شي چې دا اهل بدع دي او دا په دې مسله کې په غلط او په باطل باندې نو بیا هم ایاز باچا صاحب عبدالخالق آغا صاحب استاد نور وحید الله جرار صاحب څومره علما دي همدرد سیفی صاحب علماي د علماو په محفل کې په امن په ماحول کې کینو یا مثال داسې وکړي زمونږه مرکز تاسو ته معلوم دی یا د حضرت شیخ سے محترم دا مدرسه تاسو ته معلومه ده خیر دی 2-3 ملګری تاسو راشي د مجلس انعقاد بوکو یا منګ ته دعوت راکې خدا سے دعوت نه لکه څنګه چې د خپل طرف نه تحریر شایع کیو سبا وای چې منګه مناظره مقرر کړی دا د مسلمانانو طریقه نه ده د منافقانو کار دی دا طریقه مکوي منګ ته دعوت راکې 3 ملګری به منګ درشو ایاز باچا مدرسې ته دعوت راکوي یا د غلام حضرت سے مدرسې ته دعوت راکوي یا زمنګ مرکز ترازی 2 زین درکو زمنګ مرکز ترازی استاد محترم زیتا او یا د حضرت شیخ سے محترم زیتا ان شاء الله تاسو به زمنګ وګوري چې موږ تاسو ته کومه طریقې سره ملمستیا درکو تاسو سره موږ کومه
طریقې سره محفل او مجلس کو دا طریقه به ان شاء الله بیا زده کوي او کنه مثال داسې نشي کولی مناظره نشي کولی اسې شر او فساد م جوړوي کم از کم دا مسلمانان خپل دین خدمات ته پرېږدي په مدرسو کې مست طریقې هغه کوي خو د ویډیو په لار باندې بیا دا غډي وډي ویل یقینا دا د مسلمان طریقه نه ده الله رب العالمین دې موږ ته په عقیده اهل سنت والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفي باندې استقامت نصیب کړي که مثال دا ملګری ایاز باچا صاحب ملګری د مناظره شوق لري یو 2 نمبر ځان سره کوي یو نمبر 0333 936 5486 دویم نمبر 0321 90 11 320 دا نمبر ځان سره کوي په دې باندې تاسو رابطو کې خود کنزل د پاره نه په موبایل باندې بحث د پاره نه د مناظره د پاره بیا ان شاء الله په خپل منځ کې کیونو سره معلومه کو دنیا ته او خایو چې په دې مسله کې تاسو په کوم ځای کې لګیاي او په دې مسله کې تاسو د قران او د سنت څومره دښمنی کوي شیخ سے محترم زمونږ مشر دی د شیخ سے محترم په حکم باندې کلم چې تاسو غواړي او کلم تاسو شیخ سے محترم سره مجلس مقرر کو ان شاء الله موږ به د خپل شیخ سے محترم سره د شاګردانو په حیثیت باندې حاضری کوو او کلم چې شیخ سے محترم ته مذهب لحاظ سره د عقیدې په لحاظ سره ذاتی لحاظ سره د خدمت ضرورت ان شاء الله موږ به هر طریقې سره شیخ سے محترم سره حاضر یو زه د خپل جماعت د نوجوانان احناف طلبه دیوبند استاد محترم حضرت مفتی محمد ندیم صاحب دامت برکاتهم العالیہ د نمائنده په حیثیت میں تاسو سره پیغام درکو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین